خانجي دا میلونه وباسه لاس نیویل لاغلی و دې غریب سړی ته یې واچوه نیه یې مړه ده چې خوشحاله شي. یاره دا خبر دی د کار وکړه پهلوانه زمونږ خو ډېر وسونکي دو خو دغه میلونه ځان ته قبول که صحیح ده. الله دې خوشحاله کړه الله دې کامیاب کړه. او موږ ته اوس پته ولګېده چې ستا نیا مړه ده نو ما وی چې د هغې دواله راغلي د خیره سره. خانجي تاسو ډېره تادي وکړه اوس هم ډېر زر راغلی د هغې غړي په خو 3 کاله وشو چې مړه ده. ګوره پهلوانه خفه کېږه مو خلک چې چېرته خادي مادي کوي که نه نو هم یوه میاشت نیمه مخکې وینا وکړي او دا دومره غټ غم و پوه شوې دا څه معمولي خبره خو نه وه ستا د نیا د مرګ خبره وه نو سړی خو مخکې ووایي که نه چې نیا مې دغه ناجوړه ده یا ورځ نیمه ورته شته نو موږ به ورته زر راغلي پوه شوې او دوا به وکړو الله دې هغه وبخي او الله دې اخر ښایسته کړي لاس اوچت کړه هلکانو. زه وپېژنم ټولنکپانو چې کله ووټ واخلئ بیا په دوربین کې نه وینو او ای دا لا څه کې بیا د تورو ګاډو په شیشو کې ګرځئ څوک ونه پېژني. نیکه دا پرتوغاښ دی چوت که پرتوغاښ دی راوتی دی دې بې خو باسه دا ما په قص راویستی دی پوه شوې او دا خلک چې پرتوغاښ یا داسې په کمیس کې سوری یا غټ چپلو یا په ځمکه ناسي نو خلک وایي دا ساده سړی دی اوټ وله ورکو دا ما راویستی دی چپ شه. اوهو نیکه بیا خو دا بکسې به دې ډکي چپ شه خدای دې بې خو باسه مړه بکسې وباسه. تصویران صفا ووتو صفا ویشتو بس داسې چل وکړه که نه دې نه به سوشل میډیا ته یو څو تصویران ور وشغې او هغه ګانې پې ولګې موږ له بریالی او نر ځوان او هغه شی پې ولګې او ور ویشغه صحیح ده او ګروپونو مرپونو کې وشغه صحیح ده ځه دوا به وکړو یا الله ما وبخې په دې نورو کې چانټي وکړې آمین آمین. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ملګري موږ ستاسو د غریزي علاقې ته په کمپین باندې راووتو زما پوره یقین دی چې انشاءالله د تیر شوي په شانتي به دې پیلم تاسو ما کامیابوئ او ما له به خپل اوټ راکوئ نو تاسو زما سره یو پیرې بیا واده وکړئ چې ستاسو دا قیمتي اوټ به زمونږ تاسو هم زموږ سره ډېرې وعدې کړې خو یوه واده پوره نه کړه د سیزن د میوې په شان دی په سیزن کې راشئ او چې سیزن لاړ شي نو تاسو ورک شئ بیا اړو زموږ تپوس نه کوئ د غریب سړي او په دې باندې رانه وټوالئ چې دا کار به وکړو دا کار به وکړو تاسو زموږ یو کار هم نه دی کړی. ګوره وروره په هغې پیره د ته پاتې راغلی یم خو انشاءالله دا مې امید دی چې اوس په د ته پاتې نه راځم پڼ مڼ خو نشته خو کوشش به کوم چې د خپل ذاتي پڼ نه د خپل بینک اکاونټ نه ستاسو یو دوه داسې غټې مسلې هغه راته ووایه چې انشاءالله په دې صحت یې دلایل کړمه ووایه څه غټې مسلې دي په دې کلي کې ستاسو په دې علاقه کې. خانجي وس د کار خبره وکړه زموږ د ټولو نه غټه مسله دا ده چې زموږ د ماشومانو دپاره اسکول نشته موږ له اسکول په کار دی او بله دا بس ورګه چې دا یوه مسله دله حل کم که نه بله مسله به راته حلو وې د دې دپاره خو په دې ساعت باندې رینګ کوم ته موبایل لا کالکه سیکرټري ته راکه موبایل شابه راکه په دې ساعت ته له د دې دپاره رینګ کوم ولې چې تعلیم خو چې کوم دی هغه زموږ بنیادي حق دی او ماشومان چې دغه شان جاهله لوی شي نو دا خو زموږ د قوم چې کوم دی نقصان دی هغه دی رینګ کومه او خپل سیکرټري ته رینګ کوم د خیر سره. السلام علیکم. څنګه سیکرټري خیر دی جی بس داس چله چې په ایمرجنسي کې دغه ډیری نه د ډیری په دې سر باندې دغه خواوشا کې د شل دورش کورونه چې دي دغه د غر ده په دغه سر باندې د ماشومان دپاره یو سرکاري سکول چې کوم دی فورا پکار دی جی فورا د ذاتي پڼ نه زما پیسې راواله او دغه ځای کې سکول پکار دی ګوره صحیح دی جی ټیک شو صحیح شو جی صحیح دی جی هغه وایي د خیره سره چې څنګه الیکشن ختم شي هم په هغې سباله او په کار شروع شي. دویمه مسله راته وایه چې هغه د لم حل کمه. بله مسله دا ده چې دلته د موبایل یو سیګنل هم کار نه کوي ما وی دغه مسله به راله حل کوي خو مسله پرېږده هریان دې ته یم چې تا دا کال څنګه میلاو کو یا لکه داسې چلو شو نیکه غول په جسور ووال خوله وبهېده ده نه نو اوس په څه کوو نیکه دوه خپې خپلې کا او دوه پردی کا او چې په کمه راغلي وو په هغې وردانګئ که نه موږ ورسره هم شولک کوي داخل صفاوات یوړو وای نه سي غلو دی غلو وای نه سي چوي تړو وای نه سي
ملګرو الیکشن په لنډو دی هر هغه سړي له ووټ ورکوي کوم چې په صحیح طریقه باندې د قوم خدمت وکړي او کوم چې ایمانداره او مخلصي او داسې خلک وپېژنې کوم چې د قوم په ووټ باندې صرف او صرف خپلې اساسې زیاتی او یا دغه یې سوچي چې د قوم په ووټ باندې به زه عیش ماش کوم او د اقتدار لالچي